بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عثمان ایوب دی. پلار نوم یې محمد ایوب خان دی. د شاه آباد اوسېدونکی یم. د ګوهر ایوب ورور یم. نن سهار زموږ ځای کې حجره کې څه جرګه راغونډه شوې وه. زه خو داسې نه وم خبر، خو چې کور نه حجرې ته رووتم، ګوهر ایوب ناست و او سره یې څه کسان مسان ناست وو. جرګه راغونډه شوې وه، دوی سره روغې موغې خبرې کولې. زه خیر داسې ګرځېدم را ګرځېدم، ما پکې داسې دغه نه و، هغه سیاسي کس دی، تحصیل ممبر دی. دا کسان ول راغلي نو دوی روغې موغې خبرې کولې. نو چې دوی راغلل، ما چای مې وڅښل. هغې نه پس داسې نیمه ګنټه پس یا 40 منټ پس چې کتلم پولیس راغلل په ډېر ګڼ تعداد کې او په حجره باندې ډزې شروع کړې. د ډزو دوران کې دوه کسانو منډه کړې. چې دوی منډه کړې نو پولیس والا شانه وویشتل. نه دغه وخت دوی سره څه تماچه وه، نه ورسره ټوپک و، نه ورسره کوتک و، هېڅ هم ورسره نه و او هغوی د شانه وویشتل. بیا هغې نه پس چې دا کسان یې یوړل نو ډي ایس پي صاحب هم و، ایس ایچ او صاحب هم و، هغوی ګوهر بوته ورته یې راځه څه خبره کوو. هغې پسې چې زه بیا راغلم سړی ته، سړی ته یې بوتلې، سړی کې هم راته ونه ښه دلته نشته. بیا چا راته وي نیسته کې، بیا پسې نیسته کې ته لاړم، هلته هم دنده نه پرېښودم، وي دلته هم نشته. اوس چې دغه وشو اف آی آر شوی دی په ګوهر ایوب خلاف و. یا کسان دغلته وو او ده ساتلي وو. داسې هېڅ قسم دغه زه په موقع باندې ناست وم، که دا کسان دغلته ومم دوی پرون ولې نه نیول، بله ورځ یې ولې نه نیول، یو هفته مخکې یې ولې نه نیول. دا خو په قول دوی چې دوی دغلته وو نو مخکې یې ولې نیول چې دوی خاص هم چې هغوی جرګې ټایم له راغلل او پولیس پې پاسه نیمه ګنټه پس یا 40 منټ پس دوی راوختل. دا خبره او دوی غلط ده چې دا اول نه دلته وو، اول نه خو سره دلته وونه چې څو پورې زه ما ته پته ده یا زه ناست وم. دوی دغه وخت د روغې موغې خبرې کولې، څه جرګه خبره وه چې دوی خپلو کې څه خبرې کولې. ګوهر ورسره ناست و او سیاسي کسان بوله راځي، جرګې والا بوله راځي، که هغه هر قسم خلک یې بوله راځي، خپله خبره به ورته کوي. نو دا نه چې دوی اوس څه جوړ کړي چې دا چل دی او هغه چل دی. نو بس دغه صورتحال د پولیس دا ویله ده چې دا کسان د ډېر وخت نه دوی سره وو او موږ ته خفیه اطلاع مې ورکړې ده او بله خبره تاسو وایي چې دوی سره بسلم نه وه. پولیس وایي چې دوی سره یو هینډ ګرنیټ هم دې برابر شوي او بسلم دې برابر شوي. هغه چې زه په مخامخ باندې وم، دغه وخت ناست وم. که پولیس دا وایي چې یاره دوی اول نه دغلته وو نو دوی پرون ولې نه نیوله، بله ورځ یې ولې یو هفته مخکې ولې نه نیول. وما هغه ټایم له اګزیکټ هغه ټایم له چې دوی جرګې له راغلي او دوی ناست وو، مخکې ټایم پولیس ولې چاپوله. هغې نه مخکې هینډ ګرنیډ او دا تماچه ما خو ورسره لیدلي نه دي او که دوی ورسره بیا وروسته ږدي هغې نه خبر نه وي. په موقع خو دوی تش تور وو. اصل کې پولیس دا موقف دی چې دغه ټایم موږ ته اطلاع مې ورکړه، موږ ځکه دغه ټایم چاپوله. نو دې خو ما ته پته نشته، خو دغه ټایم دوی له راغلي که دوی وایي چې یاره دغلته مقیم وو نو مقیم خو نه وو. که دغلته مقیم وو دوی مخکې ولې نه نیول چې اګزیکټ همدغه ټایم له راځي چې کم ټایم کې دوی جرګې خبرې روانې. جرګه هم د دوی د تر زامنو سره څه جګړه مګړه او په دغې باندې څه خبره وه هغه سره یې کوله. هغې ما ته اوس داسې علم نشته چې دا څه همدغه خبره ډسکس کوله هغوی سره. نه نه دغه فریق راغلو، دواړه فریقین، صرف دغه یو فریق راغلو، دوی ورسره خپله خبره کوله. بیا هغې نه پس بیا فردر که ګوهر او نورو فریقینو سره وله خبره کوله هغې ما ته معلومات نشته. تاسو دغه پریس کانفرنس د نشر پارټۍ په دفتر کې کوئ، نو آیا دا د نشر پارټۍ موقف دی په دغه باندې د پوره پارټۍ سټنډ دی؟ نه خو ټول جي ناست دي، تحصیل صدر صاحب هم ناست دي، ټول ناست دي. هغه تحصیل ممبر دی، نایب صدر هم دی دوی سره. نو خامخا سیاسي کس دی. لکونو کسان شته او په لکونو کسان پای کې ایم پی اګان هم شته، پای کې ایم ان اګان هم شته، سینیټران هم شته، تحصیل ممبران هم شته، ضلعي ممبران هم شته. عوامي نیشنل پارټي چې په دې سټیج باندې نن د ګوهر ایوب د رور سره ناشته ده، نو د هغې له ټول نه غټه وجه دا ده چې ګوهر ایوب خو یو زمونږ په ټیکټ باندې د تحصیل ممبر جوړ شوی دی د عوامي نیشنل پارټۍ په ټیکټ باندې. بله دا خبره چې هغه زمونږ د تحصیل 400 نایب صدر دی، نو د هغه دغه دوه حیثیتو باندې عوامي نیشنل پارټي دلته ناسته ده. او نور خو مطلب دی چې د هغه بلډ ریلیټیو دا موجود دی چې شمدید ګواه ټوله خبره دا هغه تاسو ته وکړو. موږ بیا هم دا خبره کوو چې عوامي نیشنل پارټي د غلط سړي، د جوارګر سړي، یا کم سړی چې مخوران ساتي، یا کم سړی چې مړی کوي، یا کم سړی بتیلی، د هغې موږ بالکل ملګرتیا نه کوو او نه دا زموږ د پارټۍ پالیسي ده. خو موږ دا وایو چې زموږ کارکنانو سره دی بېجا زیاتې هم نه کېږي. انصاف پکار دی، په دې ملک قانون شته،
نو پکار دی چې د قانون مطابق هر څه کیږي ځکه که زمونږ پارټۍ سره ظلم کیږي نو خامخا مونږ بیا خدا خو زمونږ عهدهدار دی مونږ بیا خپل یو کارکون سره راپاسو د انتقامي کارروي خو به وروستو پته لګي چېرې د انتقامي کارروي دا یا مطلب یو ډېر لوی بلنډر شوی دی ورجې دواړه خبرې کیدی شي یا انتقامي کارروي شوی دا یا کیدی شي یو ډېر لوی بلنډر شوي یا کیدی شي مطلب یې چې پولیس له یو ډېر غلط رخ ورکړی شوي او هغوی په یو غلطه لار باندې ورچولی شوي چېرې دغه شان چل دی دغه شان چل دی دا خو چې اوس فردر انویسټیګیشن کېږي نو بیا به د هغې نه پس دا خو د پولیس کار دی د دې نه دغه پته به لګي نو دغه تجي لکه مونږ په تشویش کې اچوي که نه چېرې 2 غنټې مخکې د پولیس موقف راځي چېرې د مقتول چې کوم دی نو دا په کراس فایرنګ کې د پولیس د لاسه لګېدلی دی بیا 2 غنټې پس افیشل د هغوی دا موقف راځي چېرې دا د خپل رور نه لګېدلی دی نو یقینا چې دا ټولې خبرې قابل تشویش هم دي او قابل تفشیش هم دي چېرې دې باقاعده تفشیش وشي د دې باقاعده خبره وشي او بله خبره جداره چې په دغه ځای کې که فرض کړو دا واقعه لکه څنګه چې پولیس وایي چې شوې ده نو د هغې دپاره انډیپنډنټ ګواهان هم پکار دي ځکه که فرض کړو زه ځان سره خپل وروڼه بوځم او زه ځان سره خپل فورس بوځم او هغوی ته خو چې زه سوی منا به وایي نو پکار دی چې د دې داسې تفتیش وشي چې دغه ځای کې څوک انډیپنډنټ کسان هم وو چې هغوی دا وایي چې بهی او دا پولیس چې څه وایي نو داسې وو که داسې نه او دا چې لکه برډن خو مطلب دی چې په ملزم باندې نه دی برډن خو په استغاثې باندې دی چې کوم یو سړی په تا باندې الزام لګوي نو ابه په تا باندې ثابتوي ملزم خوار خو مطلب دی چې لکه ته به یو سړی راولې چېرې ته قتل کړی دی نو هغه به ځان دغه نه ثابتوي ته به پرې ثابتوي چېرې ده را قتل کړی دی که نه دی کړی نو دغه 2 خبرې موږ تشویش کې اچوي او موږ د 400 د پولیس نه موږ د 400 د انتظامیې نه موږ د صوبایي حکومت نه موږ د عدالتونو نه موږ ورته دا وایو چې زموږ د ملګري سره د انصاف وشي لکه موږ ورته دا نه وایو چې فرض کړو زموږ د ملګري که چورلټ غلط کار هم کړي نو تاسو ورسره دغه وکړئ نه چې موږ وایو چې لکه انصاف دې وشي د دې د باقاعده یو های جوډیشل انکوایري د دې جوړه شي او باقاعده مطلب یې چې د دې انکوایري وشي او په هغې کې داسې کسان چې په هغې باندې دواړه فریقین متفقي چې د دې یو داسې انکوایري وشي او زه خو به دا ووایم چې پکار چې جوډیشل انکوایري وشي چې آیا دا واقعیت داسې شوي دی او که نه دي شوي مهرباني ګوره جي موږ دا وایو موږ خو ړومبی دا مطالبه کوو چې یاره داسې تفتیش دې وشي چې په هغې باندې دواړه فریقین متفقي نو چې دواړه فریقین متفقي نو په دې کې یو فریق پولیس دی او په دې کې بل فریق چې کوم دی نو ګوهر ایوب او د هغه خاندان دی نو داسې تفتیش پکار دی چې د هغې نه دواړه فریقین د هغې باندې د هغوی په اعتمادي نو ړومبی خو مطلب یې چې غیر جانبدارانه تحقیقاتي کمیټې جوړول پکار دی چې د واقع تحقیق وشي او که د هغې نه پس فرض کو مطلب یې چې که ګوهر ایوب ګناهګار نو ما تاسو ته ووایي چې لکه عوامي نشتر پارټي د ګناهګار سړي د مجرم سړي ملګرتیا هېڅ چرې نه کوي خو که ګناهګار نه نو موږ به د خپل ملګري او د خپل عهدهدار تپوس بیا په هر یو فورم باندې کوو